نو په کومه شپه چې نبی علیه السلام پیدا شه نو د ایران چې کوم بادشاه او کسرا او د هغه صدارتي محلو ناغي کې زلزله راغله د هغه زلزلې په وجه د محل او د بغلی د پاسه چې کوم واړه واړه ګمبدونه جوړو سوار لسنین راو غورځېده چې شپه تېره شوه دا زلزله د شپې راغلې وه کسرا ډېر زیات خفه و پریشان اجلاس یې راوغوښته وزیران مشیران سکرټریان یې راوغوښتل خبرې اترې شروع اجلاس شروع چې په دې دوران کې خبر را ورسېده چې د ایران او د فارس به یې ورته وي ایران به یې ورته وي آتشکده د هغې هور مړ شه په فارس کې په ایران کې د یو تاریخي کوهی جوړ کړی او په هغه کوهي کې به کال 12 میاشتې 24 غنټې هور بلیده او دا سلسله د زرو کالونه را روانه وه یو منټ دپاره به هغه هور ختمېدو د دې نه پرېښوده جواب راورسېده چې دا هور دغه شو ختم شو مړ شو فارس کې یو مشهور دریابو نهرو ساوه د هغې نومو خبر راورسېده چې دریاب وچ په وزیرانو منبرانو کې یو کسو موبیثان د هغه نومو هغه راپاڅېد چې ما خوب لیدلی او خوب کې زه وینمه چې طاقتور ساربه اوښان هغه راغلل او اسونه د ځان سره راخ کړل او د جلا او د فرات چې کوم تاریخي نهرونه دي د هغې نه پورې وتل او خارو شو نو دا ګڼې خبرې راجمع شو د بادشاه د وزیرانو د منبرانو او د حکومت چې څومره مشینري وه ټول په سخت اضطراب او پریشانی کې مبتلا شو کسرا موبیدان ته وایي دا کوم خوب دي چې لیدلی دی نو د دې د څه تعبیر راوښتلی دی وایي ما ته خو داسې اندازه لګي چې د عربو د اړخه په مونږ باندې یو ډېره لویه حادثه را روانه ده د کسرا یو ذمهدار کسو نعمان ابن المنذر هغه ته یو تکړه نامور عالم راولیږه چې د هغه نه د دې قصو په باره کې تپوس نو په هغه زمانه کې هغه ملکي عبدالمسیح غسانی د علاقې مشهور عالمو هغې راوغوښته کسرا دې تپوس کوي د یو څو خبرو تپوسونه درنه کومه جواب به راکړي نو هغه ورته وي که جواب راتلو در به کم او کني بیا به د ځان نه یو لوی عالم راهنمایي وکړم نو دا ټوله قصه یې ورته بیان کړه نو عبدالمسیح وي چې ما ته خو د دې جوابونو اندازه نه لګي خو زما یو ماما دي او په عمر کې زما نه مشر دی علمیت کې مرانه زیات دی ستیح دا هغه نوم دی خو دې وخت یې هغه شام ته تللی دی او زما دا یقین دی چې هغه ته به د دې جوابونه معلومي د هغه ته دا ستا ډیوټي شوه هغه پسې لاړ شه لاړو چار عثمان وخت زمانه کې به رسېدلي چې کله ورغه نو ستیحه د مخکې نه ناجوړه او په دغه وخت کې بیماري سخته شوې وه نزع زلګدل شروع خو حواس او عقل لا پسې دی ورغه سلامي واچولو او هغه وله جواب ورکړه دله تپوسونه نه دي کړي ستیح ورته وي عبدالمسیح
په تیز رفتار اوښ باندې رالي او ځان یې سطیح ته راورسولو د کسرا د محل د زلزلې او د ګنبدو د راغورځېدو تپوس کې د فارس او د ایران آتشکده بند شوه د هغې معلوماتو په باره کې راغلي موبیزان خوب لیدلی دي د هغه خوب د تعبیر په باره کې راغلي دریای ساوه وچ شوی دی د هغې معلومات کې او بیا ورته وایي چې عبدالمسیح چې د کم وخت نه د الله د کلام تلاوت په کثرت سره شروع شي صاحب عصا د همسا والا کس راښکاره شي اشاره و نبی علیه الصلاة والسلام ته او د آتش د فارس آتشکده ختم شي بند شي او دریای ساوه اوچ شي نو بیا به د سطیح دپاره شام نشي پاتې او باز چې څه کېدو واله و هغه وشو او د بنو ساسان د خاندان اشاره و کسرا ته د هغه د خاندان 14 کسان به بادشاهت وکړي او بیا به د هغوی بادشاهي د ټول عمر لپاره ختمه شي دا خبرې وکړې او د دې سره سطیح په ځای مړ شو وفات شو او عبدالمسیح واپس لاړه دا ټول حالات کسرا ته بیان کړه